دې رشوت خورو دې حرام خورو دې په دې خپلو پیسو کې حجونه هم وکړه عمرې هم وکړې دنیا ولیدله لیکن غریب خلک هغه عمرې نه نه مدرسې ته هم نشي راتلی مدرسې ته علم نه هم نشي تللی ولې رزق بندوبست ځان نه کوي ډېر انتهایي مالداره خلک په مخ د ځمکه باندې شته داسې خلک چې رشوت اخلي سود کوي په غلطه طریقه باندې پیسې پیدا کوي سخت هم نه تېروي خو په غلطه طریقه باندې پیسې پیدا کوي او دغه خلک بیا د مدرسو خدمت هم کوي جماعتونه هم جوړوي حجونه لمزي د دنیا هغه سر او دې سر په مخ د ځمکه باندې ګرځي یو قسم دا خلک دی دویم قسم هغه خلک دی چې نه په دنیا کې ګرځېدی شي نه حجونه کولی شي نه عمرې کولی شي نه د عالمانو خدمت کولی شي نه د مدرسې خدمت کولی شي صرف خپلې خېټې دپاره رزق برابروي دویم قسم داسې خلک دی اوس دا ټول خلک لګیرې محنت کوي آیا د چا محنت الله رب العزت ته قبول دی مالدار سړی هم لګیرې په غلطه طریقه پیسې پیدا کوي محنت او کوشش ونه کوي غریب سړی هم لګیرې پیسې پیدا کوي آیا د دې غریب سړی محنت الله ته قبول دی او د مالدار سړی محنت الله ته قبول دی نو غریب انسان په مخ د ځمکه باندې په دې دور کې په دې نن سبا دور کې په مخ د ځمکه باندې سرمایه‌دارانه نظام دی غریب کېږي ورځ اوړي نو غریب که غریب کېږي ورځ کېږي نو مالداره ښه مالداره کېږي غریب ښه غریب کېږي او مالداره ښه مالداره کېږي دا د دنیا نظام دی نن سبا خو چې کوم کس په غلطه طریقه باندې پیسې پیدا کوي هغه سات کېږي او ښه مالداره کېږي کوم کس چې په صحیح طریقه پیسې پیدا کوي خېټې هم نشي برابرولی نو د چا عمل الله ته قبول دی نو یو کس په ډېر کرتې داسي چې 80 کاله 90 کاله 80 کاله زندگی وي په دې کې به 50 حجونه هم کړي هر کال به حج کړي هر کال به عمره کړي ختمونه به کړي روجې به نیولي منځونه به الله ته کړي خو چې په خېټه کې آرام پراته آرام نو الله رب العزت ته دغه یو عمل هم قبول نه دی که تا پیسې وګټلې په غلطه طریقه باندې نو که ته ډېر عبادت وکې نو الله رب العزت ته ستا عبادت قبول نه دی ځکه یو حقوق الله دی یو حقوق العباد دی حقوق الله در الله حقونو ته ویل کېږي الله ډېر انتهایي مهربانه ذات دی الله خپل حق معاف کوي لیکن د غریب حق دې کوه د بنده حق دې کوه نو الله رب العزت دا نه معاف کوي نو که ته ډېرې عمرې وکې بیا هم به زیات دوزخ دی دغه رنګې دویم کس غریب دی چې دا محنت کوي نو که دا په حلاله طریقه باندې خپله مزدوري کوي انتهایي غریبانه سخته تېروي مالداره کېږي نه د رزق دپاره هم محنت کوي کوشش کوي هغه رزق هم نشي ګټلی نو چې رزق دپاره محنت کوي په حلاله طریقه باندې نو دا کس دا د الله رب العزت دوست دی مالدار خلکو دې رشوت خورو دې حرام خورو دې په دې خپلو پیسو کې حجونه هم وکړه عمرې هم وکړې دنیا ولیدله لیکن غریب خلک هغه عمرې نه نه مدرسې ته هم نشي راتلی مدرسې ته علم نه هم نشي تللی ولې رزق بندوبست ځان نه کوي